نو هغه مسلې او هغه ایشو چې دغه تاسو مونږ ته هایلایټ کوئ به په خیبر ضلع تحصیل باړه کې د کلي کچرې تابع شوې وه په کوم کې چې ایم این ای اقبال افریدي ایم پی ای غني نه علاوه د ټولو محکمو اعلی چارواکو ګډون کړی و په پروګرام کې د زندګۍ د مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکو خلکو اعلی چارواکو ته خپلې ستونزې ور وړاندې کړې چې موږ لازمه کار وکړو نو موږ ته تاسو لا دا ویل بیا واپس راوړو مذبخانه په کور دو په هغه کې ریټ ته سرکاري نه دی نه صفایي انتظامات شته کم چې موږ دوله ډیمانډز ورکړي وو هغه ډیمانډز چې کم د مکمل نه د ستونزو اورېدلو نه پس ایم این ای اقبال افریدي ایم پی ای غني ډي سي خیبر او نورو متعلقه چارواکو د دوی په ستونزو باندې دوی له جوابونه ورکړلو او د ستونزو هوارولو یقین دهاني ورکړله علاقايي مسایل واقعي چې شته د هغې د حل دپاره چې کوم دی د وسایل ضرورت دی څومره مسلې چې تاسو وویلې ما تقریبا دا یو 15 پیجه ته ما لیکلي ځان سره په خپله ډایري کې مې لیکلي دي او یوه خبره پکې هم داسې نه چې زه یم چې هغه بېځایه ده یا ټیک نه ده یا د ډیمانډ غلط دی یا دا خبره چې دی کول نه پکار ونډې وکړو پاکې چې کوم دی د قبایلي اضلاع چې د خلکو کومې ستونزې دي چې هغه ستونزې له مونږ چې کوم دی یو غټ پیکیج راوړو کلي کچرې لګېدلې وې د مومل پټي نه 1 ساعت تر مستګې پورې نه میډل نه پرایمري یو سکول نشته نو موږ دلته د دغو نه دا مطالبه چې په فسټ هغه باندې دا کور وشي نوم عبدالمتین دو 243 قوم کمرخیل چیرمن یم که تاسو وکتل شو په تاریخ کې داسې یو سل ځلې به د خلک سره غونډ شوي وي خو دلته خبره واورېده شي دلته خبره ولیکېده شي تقریرونه وشي ودې وشي خو بیا چې کله دغه دغه ځایونه د خلکو وځي دغو نه هم یېرې شي چې عوام کم دي هم د مایوسۍ شکل اوس په بوړې په توصیل کې چې کومې مسالې دي وړې وړې مثلا چېرته د بي ایچ یو مثاله د سټاف پکې نشته دی چېرته د سکول مثاله د سټاف پکې نشته دی چېرته د وړوکي غوندې د 3 کیلومتر او 4 کیلومتر روډ مثاله دوی زیاته کړه چې همدغسې کلي کچرې د خیبر ضلع په هر تحصیل کې لګولی شي او پکې خلک خپلې ستونزې بیانوي ولې ضرورت د دې خبرې دی چې دې ته عملي شکل ورکړی شي او د خلکو ستونزې په ترجیحي بنیادونو سره هوارې کړی شي محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر